همیشه چې څوک شرابي وي د دعا الله په لیلۃ القدر کې نه قبلي. توبه الله قبلي چې کلکه توبه وباسي، خو چې توبه نه ده ایستلې الله دعا نه قبلي د لیلۃ القدر په شپه د مدمن الخمر چې همیشه شرابي وي. دویم علما وایي قاطع د صله رحمۍ چې چا د رشتہ دار سره تعلق کټ کړی الله دعا په لیلۃ القدر په شپه کې نه قبلي. څومره قیمتي شپه د جبریل امین راغلی دی، ملائک راغلی دي، د سلامتیا شپه ده، هر ځای ته حاضري کوي. او په دقه شپه چې هغه کس دعا غواړي چې د رشتہ دار سره نه لګي وي، د دقه سړي دعا الله په لیلۃ القدر کې نه قبلي. دا د روجي میاشته د لیلۃ القدر شپه را روانه ده. اعتکاف کو ځان به په الله بخو. دا ستا روجه ده، رور به مخې له ورشي او دی به مخ واړي. تا روجه نیولې، ته ودرېږه مخامخ. ستا روجه ده ورور ته په لار کې غږ نه کوي، ستا روجه ده او د پلار تپوس نه کوي، ستا روجه ده او د مور تپوس نه کوي. دا روجه ده، د رشتہ دار سره نالګي ده او دا روجه ده، هغه ته لار کې غږ نه کوي او دا روجه ده. داسې روجې الله نه قبلي، داسې اعتکاف الله نه قبلي، داسې شپه باندې د دې کس الله دعا نه قبلي چې هغه د رشتہ دار سره تعلق کټ کړی او رشته یې پرې کړي، په دغه شپه دعا نه قبلي. دا رشته څومره خوږ څیز دی، لږ ته ځان له جدا کېنه دا رور رایاد کته، دا رور څومره خوږ دی، دا رور څومره خوږ دی. مونږ د اختر ورځ وه، یو دوه ورونو له مروغه وکړله چې هغه دواړه مونږ سلام له پاسولو، چې داسې سلام وکړو نو چغې کړې، داسې وجړل. مې ولې جاړی؟ ما ته وی مولي صاحب مونږ د یو مور او پلاره پیدا نه یو. هغې یو وی زما پړه څه تېرېدل چې د ده سره زما تعلق نه و، هغې بل وی زما پړه. نو ما د خدای ظالمانو ښه په دې اړه کې په یو بل پسې خفه وی، ولې م دا روغه نه کوله؟ د یو پلاره د موره پیدا یو، نن یو بل ته اختلاف ته ولاړ دي. پیسې به پیدا شي خو رور به پیدا نشي، پیسې به پیدا شي خو پلار به پیدا نشي، پیسې به پیدا شي خو مور به پیدا نشي. رشته ډېر خوږ څیز دی، دا مه کټ کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو جهاد کې ورله قیدیان رالل. صحابي راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي وی دی قیدیانو کې یوه زنانه ده، وی چې ستاسو پیغمبر زما رور دی. نبی علیہ السلام وی زما خور کم ده؟ وی نه هغه دعوه کوي چې ستاسو دا پیغمبر زما رور دی. وی رای ولی ماله؟ هغه چې راله نو شیما وه، د بی بی حلیمې لور وه شیما. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له بی بی حلیمې پی ورکړي، دا د هغې لور وه او نبی علیه السلام یې رور و. نو دا یې رضاعي خور وه، د پیو خورې وه، د مور یې نه وه پیدا، پلار نه یې نه وه پیدا، خو د دې مور امام الانبیا له پی ورکړي، رضاعي مور یې وه، د بی بی حلیمې لور وه. نبی علیه السلام ته یې ما سره ګورئ نښه شته، ګورئ که ته وایې چې خور مې نه نو نښه را سره شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سم وجړل چې شیمۍ ولیدله. صحابه وی ولې جاړې؟ وی ما ته نن خپله مور بی بی حلیمه را یاده شوله، ما له چې هغه پی را کړي ما ته نن هغه مور یادیږي، ما ته نن هغه رشته ټوله مخې مخې ته کېږي، زما د پیو رشته وه، نن زما مخې ته حلیمه یادیږي چې ما شیما ولیدله، چې ما شیما ولیدله، خپله رضاعي خور مې ولیدله. دی به نبی علیه السلام ځان سره ګرځو، نبی علیه السلام راکوټې و، دی چې به بیزې سره ولې یو ورځ رالله خپلې مور ته وی ما سره مې دا رور و نه بیزې م سره ولې؟ وی هغه بیزې داسې لږې وګرځېدلې، لږ سر یې وکړو او وی ټولې راللې او ګیر چاپېره د ده نه کېناستې، وی ټولو بیزو ده ته کتل، وی زما دې رور ته کتل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاده وی ده ته نن ټولو بیزو کتل، وی ګیر چاپېره تی داسې ناستې او د ده دې مخ ته یې نیغ نیغ کتل ټولو بیزو. نو دی به نبی علیه السلام نبی علیه السلام به ورسره و. مونږ چې دا اوس عمرې له تللي چې طایف ته لاړلو، بیا د طایف نه اپله لاړلو، اقه ځای ته لاړلو کم ځای کې چې به بی بی حلیمې کور او امام الانبیا له به یې پی ورکول، اقې کور ته لاړل، کور روانو او حدود یې اوسې خانې خښ کړي وو، اقې به هغې ځای کې ودرېدلو، ماسپښین مونځ خو پکې وکړو، د بی بی حلیمې
رضی الله تعالی عنہ هغې کور ته لاړل هغه ځای خو ولیدو چې دې کې د امام الانبیا د رضاعت موده تیره شوې ده. بیا هم هغه وادي ولیدله چې نبی علیه السلام لا د پیو په موده کې ملایک راللو سینې ورله اوسیرله او زړه مبارک یې وله راویستو د زمزم په اوبو یې ووینځو. شق صدر د امام الانبیا چې شوی و هغې وادی ته م لاړو په کومه وادی کې چې امام الانبیا له سینه څیرلې وه ملایکو او زړه مبارک یې ولره ایستلی و. هغې وادی کې لږ وګرځېدلو هغې وادی ته م حاضري وکړله د امام الانبیا د پیو هغه موده سړي ته ټوله رایاده شوله چې دې ځای کې به امام الانبیا بچپن ایستلی دی. دې ځای کې امام الانبیا خپل رکوټوالی ایستلی و نو چې خپله خور یې ولیدله نو په جړا شوې ما ته خپله مور رایاده شوله. ما ته بیبي حلیمه نن مخې مخې ته کېږي. صرف نبی علیه السلام له یې پی ورکړي پیدا تې نه نو نن تې نه مونږ پیدا یو خپله نسبي مور تا ته روجه کې یاده شوې ده تا ته خور یاده شوې ده ته چې خور وویني تا ته مور نه یادېږي چې هغه مړه مور چې مې واغې به د دې خور باندې ډېره مینه وه نو چې زه لاړ شم چې دا خور ووینمه هغه مور مې په دې خور ډېره مینه وه. ته روجه کې تلی د خور ملاقات له ته روجه کې تلی د رور ملاقات له ته روجه کې تلی د مور ملاقات له تا ملاقات کړی تا ته نه یادېږي خور او مور. حدیث مبارک کې راځي دوه قدمونه الله ته ډېر خوښ دي. یو هغه قدم چې د فرض مانځه دپاره د کوره اوچت شي د فرض مونځ دپاره اودسې کړی او فرض مانځلی اوچت شي الله پې یوه نیکي ورکوي یوه ګناه معاف کوي یوه درجه اوچتوي. او دویم قدم چې د دې قدم سره برابر دی ته خبرې تا هغه دویم قدم پیژنې چې د دې قدم سره په اجر کې برابر دی. ته به وایي چې سړی حج لځي زه وام نه ته وایي چې سړی عمرې لځي زه وام نه ته وایي چې سړی جهاد لځي زه وام نه. نبی علیه السلام فرمایي دویم قدم چې هغه د دې قدم سره په اجر کې برابر دی دا هغه قدم دی چې هغه د کوره اوچت شي د رشته دار د ملاقات دپاره. زم چې د رشته دار ملاقات وکړم زم نن ضرور تپوس کومه چې د کوره دا قدم اوچت کې چې زم ضرور کره یوه ګناه الله معاف کوي یوه نیکي الله لیکي او یوه درجه الله اوچتوي چې ته د کوره قدم اوچت کې چې زم ضرور ملاقات زم نن د خور ملاقات له زم نن د مور ملاقات له زم چې دا رشته داران نن ووینم زم چې نن تره ووینم. نن مونږ ته معاشره د تره څه رنګ ښکاره کوي وراره د تره کرنیزي وي دا تربور دی او دا د دشمن دی. معاشره مونږ ته دا رنګ ښکاره کوي که نه وایي دا تربور دی دا دشمن دی. دا اختلافونه چا پیدا کړل؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سرناست مخامخ جبریل امین را د نبی علیہ السلام تر رخکاره شو عباس رضی الله تعالی عنہ چې هغه راغی نبی علیہ السلام خبرې په قلاره کړې